अबल दोस्तानो पंजाब पुलिस के पीके पुलिस सिंध पुलिस आगा मुराद सईद पसी मुकदमा दर्ज शवे दे चिच्चा मुंगला मुराद सईद उ कोला याद दे लोकेशन मुंगला रागला मुंग द गवर्नमेंट द साइड नाउ 10 लाख रुपए वाला इनाम बरको और आगा कसबा मुंगा खपल पर्सनल राज की खयु च सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तबा मुंगा आगा ना खयो आगा कसबा मुंग जान सर पर्सनल सातु खो दोस्तानो मुराद सईद बांदी डीर शे की सुना जमा शवे दे अल्लाह दी रहम मुगी आगा गरीब बांदी हिच किस्म गुनाह ने दे गुनाह दादा च पख्तून दे او بیا پختون دی او د خپل د قوم د بار आवाज یو چت کړي دی رښتیا خبري کوي حق پرست دی نو د کوجی نه باندې د دې امپورټډ حکومت باندې هغه بد لګي هغه سردار علي سی یو خبره کوي چې سپینی مو آیا کجون کوي او دلته حقیقت په خلکو بد لګي په پاکستان کې جمهوریت نشته قانون نشته آئین نشته قانون صرف غریب خلکو د پاره دی امیر خلکو د پاره هیڅ سایت د عمران خان د میر الیکشن په باره کې سویلی دي او جهانگیر ترین خپل پارټي نور هم مضبوطول غواړي خو زرداری او دا کم پی ډی ایم کم لیډران چې دی هغه ډیر زیات مخالفت شروع کړی دي په دې ویډیو کې به مونږ تاسو د دې په اړه کې انټرېسټینګ کہانی ورکو ډیر اهم پیغام دی او خاص کر سپیشل پالیټکس ممبرانو ته عوام ته نن سبا ډیر مشکلات سامنا دي مهنګاهي تقریبا 50% نه 70% ته وختلا داسې نور کاروبار چې کم دی هغه لو شولا تقریبا 70% نه 30% تراله او پاکستانی کرنسی روز پر روز نیچه سایډ روان دي د دې په اړه کې خبرې کوو دا د چا د وجنه د دې اصل ذمہوار څوک دی عمران خان یا پی ډی ایم ډیر کسان دا خبره کوي چې عمران خان د وجنه ملټي ابل روس نه تقریبا 45000 ټن پټرول پاکستان تراله نو آیا پټرول قیمت کې به کمی راځي او کنه او دا به کله نه براشي 1 جولای نه اوس خو دوستانو تاسو ته پته ده تقریبا پټرول لیټر 282 روپۍ باندې دي خو 1 جولای نه به تقریبا پاکستان کې پټرول تاسو ته په 270 یا 268 روپۍ کې به ملاويږي تقریبا 20 کا 25 روپۍ کمی شوی دی په پټرول قیمت کې دغه شان ډیزل هم کم شوی دی 40 روپۍ ډیزل هم کم شوی دی خو دوستانو بل سایډ ته چې وګورئ پاکستان کرنسی روز پر روز ماینس سایډ ته روان دی او امریکن ډالر روز پر روز پلس سایډ ته روان دی د دې په اړه کې خبرې کوو د دې اصل ذمہوار څوک دی ډیر خلک دغه خبره کوي چې دا د عمران خان د وجې نه مهنګاهي هم راله ملک معیشت هم تباہ برباد شوله او ډیر خلک دا وایي چې پی ډی ایم د لاسه مل ډیفالټ شوله او پی ډی ایم د والا د ملک کرنسی بې عزتي هم کیږي دوستانو څنګه چې په 2018 کې عام انتخابات وشله هغه کې عمران خان پرایم منسٹر وو خو بیا په 2021 کې عدم اعتماد په وجه باندې عمران خان دغه اوګدې نه لري کو اقتدار نه لري کو نو بل بیا د پی ډی ایم حکومت راغی پی ډی ایم یو بل سره اهمیت وکړه یو بل سره لاس میلاو کړه او عمران خان اقتدار نه ختم کړه آیا دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده پاکستان کې نن سبا پاور پالیټکس شروع دی خدا پاور پالیټکس په مونږ باندې بیزوره مسلط شوی دی صحیح ده دا د سیده اوس زرداری دغه خبر هم کوي چې جب تک میں نہ چاہوں تو الیکشن نہیں ہوگا بل سایډ ته نواز شریف دغه خبره کوي چې سو پورې زونه غواړم پاکستان کې الیکشن نه کیږي دا سی پی ډی ایم والا نوې منصوبې راځي عمران ریاض اړو پته نه لګي چې ژوند دی کومړ دی د پاور پالیټکس وای پاور پالیټکس دغه دی او نیشن پالیټکس یو هم نه کوي صرف او صرف واحد عمران خان نه